بسم الله الرحمن الرحیم. زما معزز کتونکو یو بل مسله ز تاسو سره شریکوم. دې باره کې ډېرو ملګرو معلومات کوو بار نو ما ویل چې دې باندې مم کلیپ جوړ کما ټول مسلمانانو ته به فایده ورسي. هغه مسله دا ده چې د یو سړی نه یا یو زنانه نه مونځ قضا شي نو دا قضایي مونځ دا څه ټایم کول پکار دي. یقینا بعضې وخت کې محترمو یو مسله موږ ته ښکاري ډېره اسانه، خو چې کله په چا راشي نو هغه بیا ورته ډېر اریان وي چې اوس دې سره څه وکړو. ځکه بعضې ملګري یو خبره چا نه یو شان واوري، بل چا نه بل شان واوري. په هر حال مسله دا د محترمو چا نه چې کوم مونځ قضا شي نو دا قضایي مونځ په کم ټایم کول پکار دي. اولنۍ خبره دې باره کې چې کومه خبره مشهوره ده غلطه خبره هغه دا ده چې د چا نه کوم مونځ قضا شي نو هغه په اکه ټایم باندې کول دا پکار دي، په بل ټایم کې نه کیږي. یعنی مثلا د چا نه د سحر مونځ قضا دی هغه به د سحر په ټایم کوي، چا نه د ماسپښین مونځ قضا دی هغه به د ماسپښین په ټایم کوي، چا نه د ماسخوتن مثال قضا دی هغه به د بل ماسخوتن هغه مونځ قضا کوي. نو محترمو دا مسله غلطه ده، بلکې مسله دا ده چا نه چې کوم مونځ قضا شوی وي نو دا په هر هغه ټایم کې کیږي په کم ټایم کې چې نفلونه کیږي. مثلا هغه درې ټایمونه داسې دي چې په کوم ځای کې هغې ټایم کې مونځ مکروه دی، د نور راختلو ټایم، د زوال په ټایم کې یا د نور پرېوتلو ټایم، دې نه په دې ټایم کې ځان ساتئ مونځونو نه. نور دې نه علاوه قضایي مونځ دی، د سحر مونځ تا نه قضا شوی دی، د ماسپښین مونځ نه مخکې هم کولی شي، وروسته هم کولی شي، دغه رنګ د مازدیګر نه مخکې هم کولی شي، دغه رنګ د ماښام مونځ نه پسې وکړه یا د ماسخوتن مونځ نه مخکې وروسته وکړه، د سحر مونځ د ماسخوتن په ټایم کې هم کیږي. نو په هر حال د قضا مونځ دا چې چاته مونځ ته قضا وي ور یاد شي، مثال د سحر مونځ چا نه قضا شوی د ماسپښین مونځ لري اودس وکړو نو پهله د سحر قضایي مونځ وکړه. یو مسله دا د محترمو نو دی وجې نه دا په دې مسله ځان پوه کړي، نورو ملګرو سره هم شریکه کوي چې د چا نه کوم مونځ قضا شوي وي نو په بهتره طریقه دا ده چې اول اودس وکړي، د هغه خپل وقتي مونځ چې کوم وي هغه موجوده مونځ چې کوم وي د هغه نه مخکې دي اول هغه مونځ وکړي، لکه ماسپښین نه مخکې دي وکړي، مازدیګر نه مخکې دي وکړي، بیا د هغه ماسپښین یا مازدیګر مونځ وکړي، دا بهتره طریقه ده. نور دا مسله مه کوئ چې مثال د ماسپښین مونځ دی دا به بل ماسپښین په ټایم کې را قضا را ګرځوم، نه دغه خبره ده. دویمه مسله دا ده د قضا مونځ نیت دا به څنګه کوئ نو ساده نیت دی، صرف داسې به وي چې مثال ماسپښین ټایم کې د سحر 2 رکعته قضایي مونځ کې نو داسې به وي چې په دې حاضر وخت مې د سحر قضا لمونځ نیت وکړلو، نو صرف په نیت باندې هغه د قضا مونځ په کې زړه کې او په خوله باندې راولي یا په زړه کې م راولي کافي ده چې یاره دا قضایي مونځ دا قضا مونځ کوم دا په دې حاضر وخت باندې نو دا به ستا هغه قضا مونځ وشي. نو محترمو خپله یې واورئ، نورو سره هم شریکه کوي، یقینا ډېر مسلمانان به دې نه ناخبره وي نو تاسو ته به د هغې فایده ور ورسي.